اختر راتلو سره کورمازیلا خاصه توګه په چنار ښار کې د خلکو رش سیوا شوی دی. خلک د اختر سامانونو اخیستو کې بوخت دي، خو د پرچنار ښار کې د منسنګي ګلې باندې مشهور بازار هم تاریخي او د هنر لحاظ سره یو ځانګړی مقام لري، کوم کې چې د چمړې نه لاس سره بوټان، کیډۍ او چپلو جوړونکی استاد ساجد حسین څو کالو راهیسې کار کوي. هغه وایي چې صرف پړچنار نه بلکې پاکستان او بهر ملکونو نه هم خلک غوښتنې کوي. کوم شی چې څه غواړي څه تېروو او د تېروای شو مختلف قسم ته دي، لیدر بیګ دي، کټفیسي دي، یا کورمي دي، څوک چې شي کې غواړي. کیډۍ خو اوس بوټ په نسبت کیډۍ ډېره کمه دی، اکثر ډیمانډ یې بوټ زیات دی. په ژمي کې او ګرمۍ کې اوس اکثر بوټ زیات چلیږي. یاره ډېر لکه اوس تیمو کورمي ولن سپورټ ډېر مختلف هغه کې که نه که عربو کې چې څوره دي چوټینې روشیا ویرسي قطر دبی سعودیا والا که نه یوروپ والا ملکو والا ډېر هغه څه روشي په چوټۍ دلته رسي مونه بوټونه. په دې وخت بهر ملک قطر نه راغلی مسافر سره کله چې خبرې وشوې نو د هغه وینا وه چې په خپله او قطر کې ملګري هم د ساجد استاد د لاسه جوړ شوي بوټان خوښوي. موږ هغه نه رسو یار دوست خامخا کال کوي څو پیسې کې څو یاره موږ ته کیډۍ یا بوټ داسې ښه چمړې کې داسې ښه کلر کې دا موږ ته راوړه. لکه تقریبا نه بعد بیا مو فلایټ دی مو بسو داسې دوه درو کسانو مرګلو مو ته ډیمانډ کړی دی. انشاءالله هغوی ته به خپل امانات رسوو. د کورمي ضلعې خلک هم که هغه د سکول ماشومانو یا د لویو کسانو بوټان وي یا کیډۍ نو منسنګي ګلې ته راځي او اخلي. زه خپل هر عید موقع باندې یا ګرمۍ کې یا ژمي کې لکه دینه زه خپل شاپینګ کوم. هغه نه علاوه مو کوم فرند دي یا کوم ټیچرز دي نور هغه ته هغه ته دا ایډوایس ویر کو چې تاسو لاړ شئ ساجد بھائی ته د اختر په ورځ نوي بوټان او کیډۍ هسې خوند کوي، که د چمړې نه جوړ شوي وي نو د اختر ښکلا یو په دوه کوي.